السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ګرانو دوستانو معززینو، امید دی چې ښه به یو. الله تعالی مو سلامت لره، خوشحال لره، کامیاب لره. د خوبونو د تعبیر په سلسله کې یو معزز دوست وایي چې په خوب کې ډېر شی سپي راپسې وي او په دې کې یو سپی ماته خوله راواچوي او ومې خوري، یعنې زخمي مې کي، او بیا زه په هغې باندې بر نشم او هغه ما ته نقصان راکړي. د دې به څه تعبیر وي؟ علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه چې مشهور معبر دی، تابعی دی او رب العالمین ډېر علم ورکړی و، هغه لیکلي دي چې په خوب کې چې سپي درپسې دا د تا دشمنان دي، خو چې سپي نقصان درکړی دی الله د خیر در پیښ کړي، تا ته به نقصان ملاویږي. ته په خپل ګیر چاپېره خلکو باندې نظر واچوه، شاید چې ځینې منافق د تا دوست وي او هغه تا له ضرر دیر کړي او په حقیقت کې هغه د تا دشمن وي. نو سپي ضرر رسول دا انساني شیطان هم کیدی شي، جني شیطان هم کیدی شي، یا کیدی شي ته داسې ځینې شیطانت کې د شیطان د په اوږو باندې سور وي چې داسې یو اعمال په تا باندې کوي. په خپل ژوند باندې هم نظر واچوه، عمل باندې هم نظر واچوه، دوستانو باندې هم نظر واچوه، خو که چېرته سپي ولاړ وي او غپیږي او تا ته نقصان در نه کړي، دا د تا دشمنان ډېر دي، خو الحمدلله ته ته الله بچ کړی. طالب الله پاک کامیابی درکوي، مخکې پیشرفت به درکوي او مخکې به ته هغه مقام حاصلوي کوم مقام چې ډېر خلک نشي حاصلولی. نو خپل محنت جاری ساته او که دینداري درکې وي هغه اخلاص جاری ساته، ځکه چې د هغې په برکت ته د سپو نه، شیطانانو نه او د ظالمانو نه په امن کېږي. نو دا یو د خوب تعبیرو چې تاسو ته ذکر شو. عموما په داسې ټیم کې بیا صدقه کول پکار دي، دعا پکار ده، پروردګاره دا مشکل خوب مې ولیدو، نقصان راته پکې ورسېدو، صدقه وکړه او په ماشومانو باندې وخوره، انشاءالله الله تعالی به خیر در پیښ کړي. الله پاک مو خوشحاله لره. جزاکم